شاهین افریدي د ډاون فال یو وجه دا هم کېدای شي چې شاهین افریدي ریسټ نه کوي. بیګا یو unnecessary میچ کې شاهین افریدي چې کوم دی په انجری په حالت کې د گیم کړی دی او په دې کال کې تیر شوي 2 کالو کې دومره ټولي دنیا کې دومره مطلب د ټولي دنیا بالرانو دومره بالنګ نه کړی څومره چې شاهین افریدي کړی. مطلب که یو بالر 30 اوور کړي په دې 2 کالو کې نو شاهین افریدي 90 اوور کړي دي. لکه په ټوله دنیا کې که تاسو ګورئ د ټولي دنیا چې کم کوچ وي د کم ټولي دنیا چې څومره هم کرکټ بورډز دي هغه ورک لوډ منیجمنت سیستم جوړ کړی دی. ای په بالر باندې یا په بیټسمن باندې ډیر زیات لوډ نه ورته چې دا غي د لاس هغه انجری شي یا داغه په پرفارمنس کې فرق راشي. تاسو به بومرا کتلی وی چې د انډیا چرته کمزوري ټیم سره میچ زیمبابوے سره میچ یا آیرلند سره میچ یا سریلانکا سره میچ ایون بنگلاديش سره میچ یا داسې کمزوري ټیم سره د انډیا میچ د خبره مقصد میدار چې بومرا لا ریسټ ور کوي ای مین کې لاډیانو ته ریسټ ور کوي. خو د پاکستان په بورډ کې دا خبره نشته. که د پاکستان آیرلند سره میچ که د پاکستان زیمبابوے سره میچ که د پاکستان کمزوري ترين ټیم سره میچ نو هم به د پاکستان ټیم فل سټرنث کوزيږي هم به شاهین افریدي کوزيږي هم به حارث کوزيږي هم به بابر اعظم کوزيږي هم رضوان ګراوند لکوزيږي. جی ورک لوډ منیجمنت سیستم د پاکستان کرکټ بورډ انتهایی کمزور سیستم دی. په دې وجه باندې د کلاډیانو ډاون فال هم را روان دی. نسیم شاه چون کې تاسو د تیر شوی ایشیا کپ کې هغه لګریس ملو شو چې هغه هم د انجری په وجه باندې چې تر څو کلاډي د کټکړې نه نو تر هغه پورې کلاډي هم خپل نشاله کلاډي لم پکاري چې وای ز ریسټ کوم. لکه اوس د انډیا محمد شامي چې کوم دیغه خپل وی چې ز ریسټ کوم بورډ لوي چې زنیم اویلیبل ز ریسټ کول غواړم چمپیون ټرافي د پاره چمپیون ټرافي د پاره به تاسو ګورئ چې شامي د څنګه په سکواډ کې راولي. شامي اوس نوم او نشان هم د انډیا کرکټ بورډ د انډیا کرکټ ټیم کې نشته. د بنگلاديش سره چې کوم میچ دی کې د شی بومرا له هم میچ نیم کې مطلب ریسټ ورکی د لا ورک لوډ منیجمنت ویل شي چې تک کلاډي باندې کم لوډ دی اپه تک کم کې خو دلته د پاکستان کې لړیان چې کم دي د قسم له بددو هم چې دای کې هم میسټیک دی دای هم غلطی ده دای بورډ له نه وای چې مال ریسټ پکار دی. کدی کمزوري ټیم خیره کمزوري ټیم نم دای میچ بایلی لکه دای زیمبابوے نه کم میچ غټلو یا یو اس اے نه کم میچ غټلو یا آیرلند لکم دای کمزوري ټیم سره ټف کمپټیشن کوي کمزوري ټیم سره هم د میچ داسې کریټیکل حالت راشي داسې سخت حالات ولر شي چې ایران باندې کې چې دا پاکستان ټیم د کم ټیم د لکه دومره انتهایی خراب پرفارمنس د پاکستان ټیم د طرف راځي. وجه هم دا چې د ورک لوډ منیجمنت سیستم چې کوم دی د پاکستان کرکټ بورډ انتهایی مطلب بکواس ورک لوډ منیجمنت سیستم د دې نه علاوه کې لړیان چې کوم دی هغه هم په دې کې انوالو دي. لکه اوس په ابل ورس کمنټری کې کمنټیټر وی چې شاهین افریدي په ټوله دنیا کې یو بالر ټوله دنیا بالران تاسو ګورئ ای دومره بالنګ نه کړي څومره چې شاهین افریدي کړي دي 3 ګنا زیات بالنګ ته کړي دي. څنګه چې تاسو لمه مثال درکو چې بومرا 30 اوور کړي دي په تیر شوی 2 کالو کې نو شاهین افریدي 90 اوورونه کړي دي. لکه دا لمه عام 30 اوورونه بومرا نه دي کړي زیات به کړي خو ما مثال درکو لکه یو بالر 30 بال کړي نو شاهین افریدي 90 بالونه کړي دي. که یو بالر 50 اوورونه کړي نو شاهین افریدي 150 اوورونه کړي دي. د ټولي دنیا بالران کمپیر کړي شاهین افریدي سره لکه زیات بالنګ شاهین افریدي کړي دي او ریزن رزلټ تاسو وړاندې ریسټ پکې نشته. سپیډ کې داغه کمې راغله دي ان سوینګ اوټ سوینګ کې داغه غرنګ خوان مزه نشته. په ډومېسټک پر ډومېسټک چمپیون لیګ کې هغه څومره وانه خوړل شاهین افریدي څومره بکواس بالنګ د کړي تر اوسه پورې تاسو کو بومرا وګورئ په بومرا باندې انټرنیشنل کې لړی ډاډه شاټ نه وای په بومرا باندې د استرالیا د انګلند کې لړی ډاډه شاټ نه وای. دلته په ډومېسټک لیګ کې وډو کې ماشوم را پاسي په شاهین افریدي داسې بورډ لګیا وي داسې بورډ تبه سوي چرته سپینر ولا بالنګ کوي تبه سوي چرته لوکل ولا بالنګ کوي داسې وان شاهین افریدي لملاویږي. نو دا وجه څه ده چې پیس کې کمې ده ان سوینګ اوټ سوینګ نشته. نو دا اپډیټس دي حواله سره تاسو سره راي کمنټ کې ضرور شریک کړئ. والسلام.